نو بونیر زما کور دی زما لپاره څه نوي او داسې ناشنا خبره نه ده زما دویم کور دی او زه هر وخت زه راځم دلته او څنګه چې دغسې تاسو اورېدلي داسې موږ څه خبرې اورېدلې نو د هغه خبرو یا داسې څه وي د هغې لپاره زه نن راغلی یم مخکې هم زموږ د ملګرو پکې کافي جرګې او دا کړي تلي راغلي دي او نن هم زه دوی سره راغلی یم د دوی په سپورټ ملګرتیا کې چې که داسې څه خبرې یا څه تحفظات دي خبر چې هغه واورو انشاءالله تعالی الله تعالی به خیر کړي داسې به څه نه وي موږ مخکې هم د بونیر د مسلم لیګ کوم ملګري چې دي زه به دا وایم چې هیرې جواهرات دي او هر وخت په دې مشکل دور کې د کمې زمانې نه راواله که د یو کس ریکارډ زه پیش کوم خلکو خپل جایدادونه خرڅ کړي هر څه یې کړي مشکلات یې برداشت کړي حکومت یې چېرته راغلی نه دی کم دغه نه زه راغلی او ماشاءالله د مسلم لیګ سره ډېر مضبوطۍ سره هر ځای کې ولاړلي که موږ لاهور ته راشئ او که پیښور ته راشئ او که سوات ته راشئ او که کوم ځای ته راشئ که دلته بونیر کې داسې دغه راغلی ده موقع راغلی ده نو دا ډېر قیمتي خلک دی او اساسه د پارټۍ او زموږ خواهش د ټولو به دی چې دا اساسه زیاته شي او کمه نه شي نو انشاءالله تعالی زه هم دا خپل کور ګڼم او خپل ځان ګڼم نو زما هم دغه خواهش دی او د دوی هم د ټولو اپس کې خبرې راځي یو بل سره ښه بد د هغې سره یو بل سره صفایي کوي او بیا چې ټول ملګري څه غواړي سړی کار کوي انشاءالله تعالی الله به خیر کړي دا چې موږ د هغو سره میلاو شو د هغو نه واورو په خپله زه واورم نو د اورېدو خبرې بیا چې هغوی نه واورو نو موږ خو همیشه ته ور کوشش او د هغوی هم په پارټۍ کې ډېر کنټریبیوشن دی او هر څه یې کړي سردار امیر خان د پلار نه راواله تر اوسه پورې خپل جایدادونه خرڅ کړي هر څه کړي او پارټۍ سره هر وخت ولاړ او سپورټ یې کړی دی نو موږ دا نه غواړو چې را کمې زمانې نه موږ خلک وروسته مسلم لیګ ته راغلي او ډېر مخکني مسلم لیګیان دي چې هغسې الله تعالی قایم دایم ساتي انشاءالله تعالی وي به الله به خیر کړي